ناسا دا څلور خلاباز سپوږمۍ ته په یو میشن باندې اولیږل 50 کاله پس 50 کاله پس د سپوږمۍ یو میشن ناسا والا شروع کو آرټیمس 2 په نوم باندې دا میشن دی چې دې کې څلور خلاباز یعنی څلور استروناټس شامل دي چې درې پکې امریکن دي او یو پکې کینیډین خلاباز دی د سپوږمۍ لا ناسا په څه وجه باندې ولیږل د څه معلومات جمع کولو دپاره دې نه مخکې هم یو میشن اټمپټ شوی و په نومبر 2022 کې چې هغه میشن بوري طرح ناکامه شوی د ریزنز په وجه باندې چې ولې ناکامه شوی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو آرټیمس 1 په هغې ډیټیل سره خبره کوو خو هغې نه مخکې په دې میشن باندې خبره کوو چې 50 کاله پس امریکې څلور خلاباز څلور استروناټس سپوږمۍ ته په میشن باندې ولیږل 50 کاله پس ځي دې میشن ته آرټیمس 2 نوم ورکړل شوی دی او دا څلور خلاباز څلور استروناټس په فلوریډا کې د امریکا ریاست فلوریډا کې کینیډي سپیس سنټر نه راکټ په ترو باندې سپوږمۍ ته ولیږل شو دی به 10 ورځې د سپوږمۍ نه چار چاپیره چکر وخي 10 ورځو دپاره دی د دې دنیا نه لاړل چې 10 ورځو دپاره دی خلا ته لاړل 10 ورځې دی په دې دنیا به نه وي جي اوس دی به 40 منټو دپاره ښکته ځمکې سره کمیونیکیشن هم ختمیږي 40 منټو دپاره به دی ځمکې سره کمیونیکیشن په دې وجه ختمیږي چې دی به د سپوږمۍ بیک سایډ لا هم ځي یو خو د سپوږمۍ فرنټ سایډ د کوم چې موږ له ښکاري یو به د دې بیک سایډ هم وي چې دی به 40 منټو ته د سپوږمۍ بیک سایډ له هم ځي چې د هغې په وجه باندې دی 40 منټ به ښکته ځمکې سره رابطه ختمیږي یو خطرناک سفر دی هر سړی ګوره دې لړم نشي نیوی چې ته په راکټ کې د دې ځمکې نه الوځي او بره حلاله ځي لکه نن سبا ډېر خلک داسې هم وي چې په جهاز کې ګبراویږي جهاز کې هغې سفر نشي کولی یریږي نو بیا په راکټ کې سفر کول او هغې کې مطلب یو داسې چې هغې کې ریسک ډېر زیات سیوا وي لکه جهاز کې خو صرف ته سفر نه کوې دروازې د دنیا جهازونه یو ځي نه بل ځي له ځي پکې په زرګونو په کروڑونو خلک سفر کوي نو انسان ډاډه وي چې صرف زه خو نه یم ما سره د جهاز کې 300 نور کسان هم دي خو راکټ یو داسې سفر دی چې د خو یو رفتار هم د تیز د جهاز نه سیوا دی او بل ګوره دی راتلل او هلته بیا ټایم تېرول ځمکې سره کمیونیکیشن ختمول یعنی یو خطرناک سفر دی نو 40 منټو دپاره به دی ځمکې سره کمیونیکیشن هم ختمیږي او د ساینټسټو مطابق ریپورټس مطابق دی سپوږمۍ نه څه داسې انفارمیشن کلیکټ کوي چې دی غواړي په سپوږمۍ باندې هم یو سپیس سټیشن جوړ کړي یو خلا سټیشن جوړ کړي نو هغې دپاره دی معلومات را جمع کوي چې دغه ځای کې ماحول یا دغه ځای اټموسفیر یا دغه ځای کې به مونږ خلایي سټیشن څنګه جوړو یا دغه ځای کې به مونږ خپل یو جهاز څنګه پرېږدو خپل یو راکټ به څنګه پرېږدو خپل یو روور به څنګه پرېږدو مختلف قسم معلومات جمع کولو دپاره دی د 10 ورځو د سفر لوتی دي چې دی له آرټیمس 2 نوم میشن ورکړل شوی دی دې نه مخکې هم 16 نومبر 2022 باندې آرټیمس 1 چې کوم هغه مطلب دی دغه کړی و کوشش کړی و آرټیمس 1 چې هغه د لانچ کېدو نه مخکې هغه فیل شو فیل په دې وجه باندې شو چې د هغې 4 انجنز چې کوم د 4 څلور راکټس انجن چې کوم هغه ډېر زیات اوورهیټ شو لکه له الوت هم نو چې انجن ډېر زیات اوورهیټ شو او نور هم په هغې کې ایشوز راغل چې پکې د فیول لیکیج ایشو هم راغلی و نو د هغې په وجه باندې هغې دغه میشن چې کوم 16 نومبر 2022 والا د هغې په وجه فیل شو نو 2026 په 2 اپریل 2026 باندې دی سپوږمۍ له تللی دي او تقریبا 10-12 اپریل باندې به دی واپسې کیږي کامیابیږي نه کامیابیږي دا به انشاءالله بیا دی چې کله واپس راشي د هغې پته به لګي دی څه معلومات کلیکټ کړي دي د هغې پته به هم ولګي خو خیر دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام